ټول معاشرې ته وګورئ زمونږ چې څومره په دې معاشرې باندې نظر دی نو په اکثر کورونو کې اختلاف هغه د مال او د دولت د دې د وجې نه اختلاف دی او زمونږ حاجي صاحب ډېر ښکلې خبره کوي دا مشران ډېرې ښکلې خبرې کوي حاجي صاحب فرمایي وایي مونږ چېرته د چا نه وانه اورېده چې د دوو وروڼو په منځ کې جګړه په دې باندې وشوه چې تو مونځ له ځې او زه ولې ما ته دې ولې د مانځه ونه وې او تو د سهار مانځه له ځې او ما ته دې ولې د مانځه اواز ونه کو او تو تهجدو ته پاسې او ما ولې تهجدو ته نه پاسې او تو په صدقاتو په خیراتونو کې دومره تیز یې تو ما له دعوت ولې نه راکې او تو نیک کارونه کې او ما ته ولې د نیک کارونو نه وې نو په دې چېرته د چا اختلاف نه دی او نه جګړه ده که یو کوي وایي د خپل دین دی زما خپل دین دی او که جګړه او اختلاف وي نو په دې باندې چې تا ډېره واخیسته او ما لږه واخیسته تا زیاته واخیسته او ما لږه واخیسته او ته ډېره فایده حاصلې او زه لږه فایده حاصلوم او تا ډېره کړه او ما لږه نه کړه نو د هغې د وجې نه اختلاف هم راځي د هغې د وجې نه ناچاقي هم راځي د هغې د وجې نه جنګ جګړې هم راځي او یاد لرئ چې کله هم معاملات د شریعت خلاف وي نو ښکلې رشتې لاړې بربادې شوې ښکلې رشتې بربادې شوې او بل دا چې زما عزتمنو زمونږ کې مصیبت دا دی چې مونږ د شریعت د حکم تابع کیږو نه مونږ شریعت د ځان تابع کوو لکه زما په زړه کې یو سوچ دی زما په زړه کې یو خیال دی او زما یو تمنا ده نو زه وایم بس دغه شریعت دی او دا زما حق دی دا یو شریعت دی او دا زما حق دی رانکې داسې نه وي بلکې د چا پوهه سړي نه به تپوس کوي چې زما داسې معامله ده په دې معامله کې شریعت ما له څه حق راکړی دی نو که ستا دا سوچ او تمنا او خیال دا د شریعت مطابق خو مضبوط پیور دیگا او که ستا دا سوچ او تمنا او خیال دا د شریعت د حکم خلاف وي نو بیا تی شاته شه نو په مونږ کې جهالت دا دی چې مونږ وایو چې مونږ څه وایو بس دا ټیک ده او چې مونږ کم سمنا کو کم زمونږ مطالبه نو بس زمونږ دا مطالبه که ټیک ته او که ناټیک ته خو بس دا هم زما حق دی او زما شریعت دی نو لہذا مونږ شریعت خپل ځان تابع کوو حالانکه په هر معامله کې به ځان د شریعت د حکم تابع کیږي